أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. رب د مخکې سردار چې مخکې آیات کې وفرمایل چې کافر که په ورځ د قیامت باندې ډکه ځمکه سونه د خپل ځان نه فدیه کوي او دا قرباني کوي، خو الله رب العالمین به د دوی نه دا سره زر قبول نه کړي. نو دلته سوال پیدا کیږي چې مال لګول ولې په دې کې ګناه ده چې دا نه قبلېږي؟ نو دې آیت کې وایي چې مال لګول دې کې ثواب دی خو د قبولیت لپاره شرایط دي د هغې. د کافرو نه ځکه دا فدیه نه قبلېږي، دا مال ځکه نه قبلېږي چې هغوی کې د قبولیت شرط نشته، ایمان پکې نشته، کافر دی. نو د هر عمل د قبولیت لپاره اولنی شرط هغه ایمان دی، چونکې هغو کې ایمان نه د دې وجې نه الله پاک د هغو نه قبلوي. کوم چې مؤمنان دي نو د هغو نه الله پاک لږ شی هم قبلوي. خو بیا په کار دا ده چې سړی د الله په لاره کې خرچه کوي نو هغه څه دې خرچ کړي چې هغه د محبوب مالي، مرغوب مالي او ده ته خوښي ردي مال، بیکاره مال، دا د الله په لاره کې نه ورکوي. د هغې هم ثواب دی. که څه پاتې زیاتې ګړې ډوډۍ هغه یې چاله ورکړه، یا زیاتې ګړې شی جامه ده استعمال شوې هغه چاله ورکړي، یا هغه څیز چې د ده په کار نه راځي د ده نه زیاتې ګړې دی هغه ورکړي، د هغې هم ثواب شته. لیکن د ابرارو په صف کې دی نه داخلېږي. د ابرارو او هغه اعلی قسم صالحین نیکان خلق چې دي د هغوی په صف کې به هله دی داخل شي چې خپل محبوب مال د الله په لاره کې خرج کړي. نو لن تنالوا البر، هرګز تاسو نه رسئ نیکۍ ته، تاسو نشئ حاصلولی نیکي، حتی تنفقوا مما تحبون، تر دې چې تاسو خرج کوئ د هغه مال نه چې تاسو هغه خوښوئ. وما تنفقوا من شیء، هغه چې تاسو خرج کوئ یو شی، فإن الله به علیم، یقینا الله پاک په هغې باندې پوهه دی، نو د هغې ثواب به الله پاک تاسو ته درکوي. دا آیت چې کله ابو طلحه رضی الله تعالی عنه واورېده نو هغه وی الله تا ته پته ده چې زما په ټول مال کې محبوب مال هغه بیروحه دی، یو باغ و، په هغې کې کجورې وي او اوبه وي پکې، ډېرې ښایسته اوبه وي ښکلې. نبي علیه السلام به په خپله ته هغه باغ کې به کېناسته، هغه اوبه به یې څښلې، کجورې به پړې. دا بلکل په هغه ځای کې و په کوم ځای کې چې د مسجد نبوي باب مجیدي دی، باب مجیدي په باب مجیدي باندې چې سړی وځي بس دغه ځای کې دا دغه تا به لیدلي په دغه ځای کې دا باغ و، بیروحه نوم و. نو دا ما ته ټول نه زیات محبوب دی، زه دا ستا په نوم باندې وقف کوم او ورکوم. راغی نبي علیه السلام پسې، نبي علیه السلام ورته وی بخ بخ، واه واه، دا خو ګټور مال دی، ډېر د فایدې مال دی، او دا ته خپلوانو له ورکه. نو هغه بیا ولګېد د ترونو زامن یې و هغو له بیا ورکو. نو پته ولګېده چې سړی څه شی صدقه کوي، څه شی ورکوي د الله په نوم باندې، الله پاک مال سره څه چل کوي، د الله پاک ضرورت خو نشته، خو دا به مسکینانو له غریبانانو هغو له به یې ورکوي. نو کوم سړی چې په خپل خاندان کې په خپلوالۍ کې هغه غریب دی، مستحق دی، هغه زیات حقدار دی، هغه په هغې باندې د صدقې زیات ثواب کېږي. یو د صدقې ثواب وشو، بل د خپلوالۍ صله رحمي وپاللی شوه. نو هغه دا خپل باغ چې کوم دی خپل د ترو زامن له ورکړو. عمر رضی الله عنه راغی وی د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما په مال کې محبوب مال چې دی هغه د خیبر ځمکه ده، زه دا ورکوم د الله په نوم باندې. نبي علیه السلام دا وقف کا، د دې حاصلات چې دي آمدني دا ورکوه مسکینانو له، او دا اصل چې دی د هغې ځان سره وساته. ځمکه مه ورکوه، خو د هغې حاصلات چې کوم دی دا وقف کا. نو وقف چې کوم دی د هغه اصل شي هم کېږي او د هغې د حاصلات هم کېږي.
که سړی ځمکه وقف کړي لکه جومات ته ورکړي مدرسې ته هم ټیک ده او که دا ځمکه نه ورکوي خو د هغې چې کوم حاصلات دي وي چې دا به زه په غریبانو باندې لګوم نو دغه هم صحیح ده د سړي دوکانونه دي وایي د دې کوم کرایه چې راځي دا به وقف وي په غریبانو باندې بیا که د هغې تعین کوي یو هم صحیح ده چې فلاني فلاني ته به ورکوم او که تعین نه کوي بلا تعینه هر څوک چې غریب دی هغه له ورکوي نو ټیک ده نو عمر رضی الله هغه خپله ځمکه وقف کړه د هغې چې کوم آمدني به راتله هغه به په غریبانو باندې لګوله عبدالله ابن عمر رضی الله چې د عمر رضی الله زوی و د هغه محبوب مال چې هغه یو وینځه وه فارسیبانو وینځه او د ده سره ډېر زیات محبت و مرجانه نوم یې و مرجانه هغه چې کوم دی آزاده کړه د الله دپاره د خدای د رضا دپاره آزاده کړه او بیا د ده شاګرد و نافع نوم یې و نافع ته یې په نکاح کړه بیا ورپسې خفه هم ډېر زیات و هغه وینځه یې خوښه وه وی که دا واپس کېدی دا صدقه واپس کېدی نو ما به دا واپس کړ بیا به مصدقه کړی خو دا اوس سترې ده او بیا د هغې ماشومان چې پیدا شو هغو به یې ځان ته نږدې کړه د هغو هغه د هغه وینځې خوشبویي هغه به یې محسوسوله نو عبدالله بن عمر رضی الله عنه دغه خوښه وه چې هغه یې د الله په لاره کې ورکړه زید بن حارثه رضی الله عنه چې د نبي علیه السلام غلام و غلام نه و یمن نه راغلی چا پټ کړی و بیا په مکه کې خرڅ کړی و اوږده قصه ده بیا خدیجه رضی الله عنها د هغې سره و هغې بیا نبي علیه السلام ته ورکړو بیا هغه پلار دا ترونه یې راغله ترونه د زید رضی الله عنه نبي علیه السلام ورته وایي د ده نه تپوس وکړه که دی تاسو سره واپس تېږو ټیک ته لاړ دي او که نه ځي نو بیا په ده باندې زور مه کوئ هغه نه یې تپوس وکړئ ته موږ سره ځې وایي ته موږ پېژنې هغه پېژنم تاسو زما ترونه یې که نه نور نومونه دا ورته پلار او ورونه دا پېژنده وایي ته موږ سره واپس یې هغه وایي یاره ستاسو نه ما دپاره دا پیغمبر غوره دی د ده سره به دا زما پلار دی نبي علیه السلام هغه ته بیا زوی وي متبنا و وایي دا زما زوی دی نو خلقو بیا زید بن محمد وي زید بن محمد زید د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی نو بیا الله پاک سورت احزاب کې آیتونه نازل کړه چې دا خپل پلار ته منسوب کوئ دغسې مه وایئ زید بن حارثه ورته وایئ او د هغه بیبي چې کوم دی زینب رضی الله عنها د هغې سره د نبي علیه السلام د ترور لور وه هغه یې ورله ورکړ وه خو هغه کور نه جوړېده ځکه چې په ده باندې د غلامۍ داغ و دی غلام نه خو راغلی و پټ کړی و چې خرڅ کړی و نو هغې به ورله پیغورونه ورکوله نو هغه کور یې نه جوړېده هغه بیا طلاقه کړه نبي علیه السلام هغه په نکاح باندې واغسته نو خلقو وایي دا خو انګور واغسته وې دا د ده زوی دی د زوی ښځه خو حرامه ده د دوی په دین کې د هغې دپاره الله پاک آیتونه راولېږل چې دا جایز ده په ده باندې دا د ده زوی حقیقي زوی نه دی ده ورته زوی ویلي او د خپل زوی هغه ښځه چې د هغه په نکاح اخیستل حرام نو دغه زید بن حارثه رضی الله عنه هغه آس ورسره آسه وایه خدایه تا ته خو معلومه ده چې زما سره بل څه شی نشي بغیر د دې آس نه او دا ما ته ډېر محبوب دی زه ستا د رضا لپاره دا ورکوم راغی نبي علیه السلام ته وویل دا آس زه د الله په لاره کې خرڅ کوم ورکوم نبي علیه السلام یې راکړه واغسته نو د هغه زوی اسامه بن زید رضی الله عنه د زید بن حارثه زوی اسامه رضی الله عنه هغه ناست هغه ته وایي دا اس ستا شو دا ته ځان نه بوځه نو هغه په څه کې شک پیدا شو خفه شو وایي دا خو بیا واپس زموږ کور ته راغی ما خو د خدای د رضا لپاره ورکوه هغه بیا واپس کور ته راغی نبي علیه السلام تا چې کومه صدقه کړو هغه خپل ځای ته رسېدل دا هغه قبوله شوې ده او دا د ده ورته ضرورت دی نو اسامه رضی الله عنه نو دا ما دله ورکوم نو دغسې صحابه کرام عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا ربیع رحمت الله علیه ربیع بن خیسم او دې خلقو به اکثر دا خواږه چینی ګوړه دا ورته محبوب و دا به یې صدقه کول نو هر شی چې تاسو صدقه کوئ د الله په لار کې خرڅ کوئ نو الله پاک په هغې باندې پوهه دی تاسو له ثواب درکوي كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة دا اوس د شبهات او د اعتراضات جوابونه شروع شو
اهل کتابو به اعتراضات کول په نبی علیه السلام باندې. نو په هغې کې اعتراض د هغو دا چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې ما او زه د هغه متبع یم، د هغه تابعداري کوم. حالا کې دی د ابراهیم علیه السلام او د هغه د نوسي د یعقوب علیه السلام خلاف کوي. یعقوب علیه السلام او ابراهیم علیه السلام باندې د اوښ غوښې او د اوښې پی حرام او دی چې کوم دی هغه استباری، نو په ده باندې د کوم ځای نه حلال شو. په هغو حرام و، دی وایي زه د هغو اتباع کوم، هغو باندې حرام و، دی وایي په ما حلال دی. نو دی د هغو اتباع نه کوي. نو الله پاک جواب وکړو چې دا تاسو دروغ وایه. ابراهیم علیه السلام باندې خو د سره حرام نه و، هغه دا استعمالوله. پاتې شو یعقوب علیه السلام. نو یعقوب علیه السلام د اوښ غوښه او د اوښ پی دا په ځان باندې بند کړي، خو د علاج په طور او د پرهیز په طور باندې. هغه عرق النساء مرض و. عرق النساء د دې پوندې د وخت لپاره د ملا پورې په دې خپو کې یو رګ دی غټ، هغې کې څه فاسد مواد جمع شي، وینه پکې جمع شي، دغه شي هغه بیا درد کوي، سخت تړي، دا خپه سره راکونټي شي، راغونډې شي سره. نو په هغه باندې دا درد به نو هغه د علاج په طور ډاکټرانو ورته ویلي وو چې دا مه استعمالوه، د اوښ غوښه د اوښ پی تاله ښه نه دي. یا ده په خپله نظر منلی و، ده وی که زه الله پاک د دې مرض نه ښه کړم نو زه به دا نه استعمالوم. نو په ځان باندې بند کړي وو د نظر په طور باندې. نو هغه دینونو کې یو شی چې په ځان باندې حرامه او نظر به یې کوو، نو دا به جایز و. زموږ په دین کې دا جایز نه دي چې یو حلال شی دی هغه سړی ځان باندې حراموي، دا ټیک نه دي. دا بیا سورة تحریم کوي، یا ایها النبی لما تحرم ما حل الله لك. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ولې حراموي هغه شی چې الله پاک تا باندې حلال کړی دی؟ کوم شی چې حلال دی هغه ځان حراموه مه. نو یعقوب علیه السلام چې کوم دی هغه په ځان باندې بند کړی و د پرهیز په طور باندې، او دا چا وی چې دا حرام و، دا د خدای طرف نه حرام نه و. وروستو بیا د یعقوب علیه السلام اولاد چې کوم دی د خپل پلار اتباع کوله، نو هغو به هم دا نه استعمالول، خو حرام یې ورته نه وی. وروستو بیا د یهودو په هغې کې زیاتۍ شروع کړه او د دوی د جرم د وجې نه، د دوی د ګناهونو د وجې نه الله پاک په دوی باندې بیا دا څیزونه حرام کړه. وحرمنا علیهم طیبات ما احلت لهم. الله پاک وایي چې فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم. یهودیانو د ظلم د وجې نه موږ هغه حلال څیزونه په دوی باندې حرام کړه. نو په هغې کې دغه یو د اوښ غوښه وه، یو د بتې د ایلۍ، هغه حیوانات چې د هغې د خپې چې کوم دي هغه د ګوتو په منځ کې پرده غوندې منځ کې فاصله نه وي، هغه اوښ دی او دغه ایلۍ ده. نو دا پې الله پاک حرام کړي، یا وازګې دا پې حرام کړي وي. خو دا د هغو د جرم د وجې نه، د هغو د ګناهونو د وجې نه. خو په یعقوب علیه السلام او د هغه په نیکه په ابراهیم علیه السلام باندې، د پلار اسحاق علیه السلام دی او نیکه ابراهیم علیه السلام، هغو باندې خدای نو حرام کړي. دا چا وی چې دا حرام دي؟ دا خو وروستو د تورات کې دا خبره، دا په هغو حرام دی، تورات کې به لیکلي وو. تورات کې دا خبره کړې چې په دې یهودو باندې دا څیزونه حرام شوي، خو د دوی د جرم او د ګناه د وجې نه. نو قل فاتوا بالتورات فتلوها، ورته ووایه چې دا تورات راوړئ، دا ولولئ که تاسو رښتینی. تاسو د حرام او د حلالو ذکر کوئ، دا شی حلال دی، دا حرام دی. نو حلال او حرام جوړونکی خو الله پاک دی، هغه یو شی حلالوي او یو شی حراموي. نو دا نسبت تاسو خدای ته کوئ چې خدای په حرام کړی. نو فمن افترى علی الله الکذب من بعد ذلک، څوک چې په الله باندې دروغ جوړوي وروستو د دې نه، نو هغه کسان ظالمان دي. تاسو نسبت کوئ چې دا حرام، مطلب دا دی چې خدای په حرام کړي. نو خدای په کله حرام کړي؟ دا خو تاسو په خدای باندې دروغ جوړوئ. الله پاک رښتیا وایي، الله پاک دروغ نه وایي. نو تاسو د ابراهیم علیه السلام د ملت تابعداري وکړئ، هغه مشرک نه و. نو کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل، هر طعام چې هغه و حلال د بني اسرائیل لپاره. بني اولاد اسرائیل بني عبدالله، اسر چې کوم دی هغه په عبرانی کې هغه بنده ته وایي او ایل الله ته وایي. د الله بنده، د الله د بنده اولاد، دا د یعقوب علیه السلام لقب و. هر طعام دا حلالو د یعقوب علیه السلام د اولاد دپاره، الا ما حرم اسرائیلو، مگر هغه چې حرام کړي یعقوب علیه السلام علی نفسه په خپل نفس باندې، من قبل ان تنزل التوراه، مخکې د نزول د تورات نه. تورات لا نه نازل شوی د هغې نه مخکې.
قل فاتوا بالتورات نو ته وایه راوړئ تورات فتلوها نو ولولئ هغه کې دا کوم ځای کې لیکل دي چې دا یعقوب علیه السلام او په ابراهیم علیه السلام باندې الله پاک د اوښ غوښې یا د اوښ پی حرام کړي وو راوړئ ولولئ ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینی فمن افترى على الله الكذب پس هغه څوک چې جوړوي په الله باندې دروغ من بعد ذلک وروسته د دې نه اولئک هم الظالمون دا کسان ظالمان دي قل صدق الله ته ووایه الله پاک رښتیا وایي فتبعوا ملت ابراهیم نو تابعداري وکړئ د ملت د ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام د دین تابعداري کوئ وما کان من المشرکین او نه هغه د مشرکانو نه چې د الله پاک په دین کې په قانون کې ګوتې وهي د نور خلق د الله سره برابرۍ دا شرک دی نو ابراهیم علیه السلام د خدای په قانون کې هغه تبدیلی او ترمیم نه راوستی تاسو پکې ترمیم کوئ د خدای په قانون کې دا خو شرک دی کفر دی بس دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا